ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه در کول غواړم. وظیفه د یا حی یا قیوم ده او دا ډېره ناشنا وظیفه ده. ناشنا دا ده چې تاسو به په دې الفاظو چېرته دا وظیفه نه وي کړې. الفاظ یې هم بالکل اسان او مختصر الفاظ دي او حاجت په دې بهترینې طریقې سره الله تعالی پوره کوي. نو روژه ده، په دې روژه کې انشاءالله دا بهترینه وظیفه، دا اخلاصمنده وظیفه، دا اسم اعظم دا وظیفه، ځکه چې دا حی یا قیوم وظیفه د علما ډېرو ذکر کړي په کثرت سره چې دې الفاظو کې اسم اعظم دی. اسم اعظم هغه د رب العالمین نومونه دي محترمو چې هغې سره ټک په ټکه او فوراً الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. خو چې انسان د حلالو یعنی حلاله روزي ګټي او یو څو خبرې په دې کې موجود وي، نو د انسان هر رنګه حاجت الله تعالی پوره کوي. نو تاسو ته هم درخواست دی انشاءالله چې په دې طریقه سره دا بهترینه وظیفه وکړئ چې الله تعالی مو حاجات پوره کړي او الله تعالی مو ټولې پریشانۍ، مشکلات او دغه رنګې تکالیف الله جل شانه په اسانې طریقې سره ختم کړي. بالکل په اسانو طریقو سره اسان ترینه وظیفه د محترمو. نو انشاءالله ضروري د سره وکړئ. بهترینې ورځې شپې دي، د قبولیت ورځې دي، د قبولیت شپې دي. الله جل شانه مو حامی او ناصر مددګار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یا په صحت پی. الله تعالی مو خوشحاله او آباد، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د هر مصیبت او آفت نه په خپل امان او حفظ کې راوله. محترم نن زمونږ وظیفه د یا حی یا قیوم ورسره دوه درې الفاظ یا دین لک سیوا نور الفاظ دي او دا د حدیث مبارکونه ثابته وظیفه ده. رسول الله مبارک دا وظیفه کړې ده. چې چا پیغمبر دا وظیفه کړې وي، د الفاظ فرمایلی وي، نو د هغه انسان به الله تعالی ضرور حاجت پوره کوي، مشکلات په اسانوي. نبی پاک سلام دا دعا ښودلې ده. دا انتهایی جامع وظیفه ده، جامع وظیفه ده. صحیح شو که نه؟ د دې ګوره هر مقصد دپاره دا کولی شو، که دنیوي وي که اخروي وي، که معاملات دي وي، که پریشانۍ دي وي، که دغه رنګې د نفس خرابۍ دي وي، د هغې ټول نه به الله تعالی تا ته انشاءالله د دې وظیفې د برکته امن درکوي. او وظیفه صرف سحر او ماښام کول دي. داسې نه به چې ته په ګنټو ګنټو لګی او ستا حاجات نه پوره کېږي، بلکې دا وظیفه سحر او ماښام انشاءالله کوه او الله تعالی به د خود به خوده لارې به راته صفا کېږي، استقبالیه به دې کېږي او دغه رنګې مشکلات به دې الله تعالی خود به خوده ختموي. ښکلی وخت به د باندې الله راولي، ښکلی زندگی به د باندې الله تعالی راولي. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو کوئ. دا وظیفه به تاسو ته انشاءالله په دې سکرین باندې غونډه ښکاري. محترم مسلمانان، وظیفه دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. دقه وظیفه ده. معنی څه ده؟ ای ژوندي ذاته، ای قایمولو والا ربه، زه ستا په لوی رحمت باندې د رحمت په ذریعې سره فریاد کوم، تا نه مدد غواړم، ته زما غونډ حالات د هغې اصلاح وکړي او ما د خپلو سترګو په هغې طفیل سره، د خپلو سترګو په یخوالي باندې زما حاجتونه او زما نفس الله تعالی دغه کې برابر کړي. نو محترم علماو ډېر زیات د دې فایدې لیکلي دي چې کم دنیوي او اخروي حاجات وي نه پوره کېږي، دنیوي پریشانۍ وي، مشکلات وي، نفساني بوجونه په تاسو باندې. بعضې خلک داسې وي چې په هغوی نفسیاتي بوجونه وي، بعضې خلک داسې وي چې د هغوی بندشونه وي. دا بندش دا په څوک چا باندې کوي نه، چې په تا باندې مثال په طور ستا نکاح نه کېږي، نو دا بندش په تا باندې چا کړی نه دی، یا ستا کاروبار نه روانېږي، نو دا بندش په تا چا کړی نه دی، یا ستا رنګې رشته دې نه کېږي، نکاح دې محبت دې نه کېږي، یا نورې مسلې داسې دي، یو حاجت دی هغه ستا نه پوره کېږي، نو دې ته بندش ویلی کېږي. محترمو دا بندش د دوو وجو نه کېدی شي. یا هو ته د الله تعالی په نافرمانو کې مبتلا او څه ناڅه ګناه تا نه کېږي چې د هغې په وجه په دې ګرفت کې ته ګرفتار یې. که هره ګناه د ځان ولټوه، ځان تلاش که، د الف نه واله د ی پورې، د ای نه واله د زړه پورې خپله زندګي وګوره، خپل کړه، خپل کته، خپل لیده، خپل اورېده، خپل ګرځېده، خپل ناسته ملاسته، تمام خپل معاملات وګوره چې دې کې کومه یو خبره داسې ده چې هغه د الله او د الله د رسول یعنی خلاف ده. که دغه کې یو خبره هم خلاف وي، نو شاید کېدی شي چې ستا دا مخ او دا بند
او دا بندش د هغې وجې نه بند دي. دویمه خبره دا کیدای شي چې کیدای شي ستا دې کار کې خیر نه وي. دا ته چې کم شیز غواړې که نه، کم خاوند غواړې یا کم ښځه غواړې یا کم قرضونه ختمېده غواړې یا ستا نور څه مسایل دي هغه ته ختمېدل غواړې، کیدای شي دې کې ستا خیر نه وي، وروسته پکې ستا خیر. یو دا خبره کیدای شي. دریم نمبر دا د محترمو یو بعضې وخت کې په نیکانو باندې د الله تعالی امتحانات وي ها، نو هغې د فاس کېدو دپاره یا بعضې درجو ته انسان داسې په اعمالو نشي رسېدی، نو الله تعالی په دغې ذریعه باندې رسوي ها. نو چې دا ټولې خبرې زما ستاسو په ذهن کې وي چې د الله تعالی باندې بدګماني نه کوو ها، او خپل نفس باندې بلکې خفه کېدو، نفس ته وایو چې دا ستا د وجې نه زما دا حاجت نه پوره کېږي. تا کې داسې کمزوري ولې ده؟ ستا ولې د الله تعالی په ذات باندې یقین او بروسه نشته؟ ته ولې د دنیا اسبابو ته مایله کېږې؟ اسباب به کې خو دومره نه چې ته مثال په طور خپل الله خپل رسول په هغې پرېښودل یعنې نه پېژنې ها. نو داسې انشاءالله داسې ځونه په ذهن کې کېږده او انشاءالله ټوله زندګي به راته الله تعالی اسانه شي. بل دا چې په هر نعمت باندې شکرګزاري اختیارول پکار دي. څومره نعمتونه الله تعالی راکړي په دې الحمدلله، څومره زندګي وړاندې مخکې نه تېره شوې د ماضي په هغې ګناهونو باندې ندامتیا، په هغې باندې ژړا او فریاد را روان چې څومره حالات دي د هغې باندې الله تعالی نه د عافیت سوال، الله د خیر معاملې را سره مخکې وکړي او الله تعالی د خپلو لوی رحمت په صادر کې ما لځې هم راکړي الله. نو دغه طریقې سره انشاءالله دا د یا حی یا قیوم وظیفه هم ډېره زیاته بهترینه ده او دا رسول الله مبارک ښودلې ده، جامعه مانعه وظیفه ده. هر حاجت دپاره تاسو کولی شئ. سحر مونځ نه پسې 21 مرتبه وایئ، ماښام مونځ نه پسې 21 مرتبه وایئ. 21 او 21 یو دي ها. 21 مرتبه یې د سحر مونځ نه پس وایئ، 21 مرتبه یې د ماښام مونځ نه پس وایئ. انشاءالله پابندۍ سره یې وایئ او دقه اسانه وظیفه ده. خود به خود به د الله تعالی حاجتونه پوره کوي. او بله دا خبره محترم اکثر نوجوانان تراویح هم نه کوي. زنانه خو الحمدلله ډېرې دینداره وي، خو نوجوانان اکثر هلکان یا داسې پوخ عمر سړي اکثر تراویح نه کوي. د دنیا کارونه کوي، د دنیا د خاطره شپې مروڼوي، هر څه کوي د پیسو د خاطره، خو موږ تراویح نه کوو. په تراوو په یو سجده باندې الله تعالی 1500 نیکۍ ورکوي ها. نو دا 15,000 نیکۍ شو. دې 15 بیا من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، په 10 کې وله ضرب ورکړو نو دې نه څو سجدې تش په سجدو باندې نور مونځ پرېږده، نور تراویح باندې پرېږده. دا په لکونو په کروڑونو په نه بې شماره ثوابونه دي محترمه. خو دا د آخرت دپاره ثواب دی، ځکه چې ما او تاسو بې فکرې که چېرې دا د دنیا دپاره وی نو موږ به تراویح څه چې ټوله شپه هم بیا عبادت کولې. الله تعالی دې ما او تاسو سره د خپل آخرت هم فکر پیدا کړي، د آخرت دپاره هم دې الله تعالی ما او تاسو تیار وګرځوي. موږ هم په ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ تاسو ډېرو دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.